بسم الله الرحمن الرحیم. لکونه کروڑونه درودونه سلامونه زمونږ په پیغمبر په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او دای په اهل عیال باندې. دوستانو بین الاقوامي ټماټر مارکیټ کې هرکلی وایو. نن په بین الاقوامي مارکیټ کې ټماټر د کم دینه راغلی او څومره راغلی او څنګه خرڅ شو روزانه زمونږ دا आवाज تاسو اورئ. خو موږ په یو خبره باندې خپه یو، مخکې تاسو دا ویډیو نه شیر کوئ، په دې وجه په زرګونو خلکو ته زمونږ आवाज نه رسي. همیشه په انټرنیشنل منډي کې د 4-5 ځایونو ټماټر موجود وي، نو یو پراپر ویډیو موږ تاسو لپاره تیارو. دې وخت کې د شپې 1:30 بجه ده او موږ موجود یو چې تاسو ته موږ دا سرویس در رسو. لہذا مهرباني وکړئ دا مخکې شیر کې یو لایک هم راکړئ او که په ډومبي ځل موږ ګورئ نو چینل سبسکرایب کې، په فیسبوک یا په ټیک ټاک باندې ګورئ نو فالو کې. بین الاقوامي ټماټر مارکیټ اسلام آباد کې نن څه مختلف صورتحال ولې چې په اسلام آباد کې کم د مختلفو ملکونو غټ کانفرنس کېدو کې د هغې د وجې نه پوره اسلام آباد د لاک ډاون په ضد کې، یعنی تمام داخلي خارجي لارې بندې وي. هاو واړه ګاډي راتلی شو، د غټو ګاډو دپاره هېڅ لاره نه وه. لہذا د امارت اسلامي افغانستان چې څومره ټریلې وي هغه په وړو وړو ګازو کې منقسم شي او د هغې ځای نه یې راوړې وي. لہذا اخراجات پې هم زیات رال خو بر وخت رو نه رسېدل. د دې د وجې نه په مارکیټ کې ټماټر کم او خامخا چې ټماټر کمی نو ریټ بیا زیاتیږي. صورتحال دا و چې زیاتتر ټماټرو د پاکستان ټماټر ولې چې هغه خو لوکلو او په ټیم ورسېدل. دویمه دا هغه په وړو وړو ګاډو کې راځي، نو هغه واړه ګاډي په هر لاره کې وځي روځي او لاره ځان له پیدا کوي. نو ړومبی بسم الله به موږ د دیر تالاش د ټماټرو نه وکړو. د دیر تالاش ټماټر د خپل ښکلیوالي د وجې نه په انټرنیشنل منډو کې ډېر زیات مشهور دي او زیات تر ګاهک د دې طرف ته راځي. ټماټر ښکلي هم دي، کلک هم دي او څو ورځې که پراته وي نو پروا نشته. دا اوس د کوم ځای نه راځي؟ د دیر تالاش ډېرې میداني علاقې داسې شته چې په هغې کې دا ټماټر زیات مشهور دي. د اوسکۍ علاقه، دیر بالان، دیر پایا اور دې سره سره د چینار علاقې دي، ورسره ناصافۍ علاقه، دغه شان 2-3 نور علاقې هم شته چې هغې نه د دیر تالاش ټماټر راځي. او وزن څومره؟ نو وزن په دې کې 15-16 کیلو پورې هم راځي. نن زیاتتر ټماټر د دیو او دا میکسیمم مینیمم خرڅېدل د 12 نیمو نه دا کم ریټو 14 نیم چې دا مستقل داسې چلیدل ریټونه. البته 1500 کې هم خرڅ شوي دي، په 1400 پکې هم خرڅ شوي دي، کېدی شي 150 نور هم بره خرڅ شوي. خو د 12 نیمو نه والې د 14 نیمو پورې ریټونه دا خو عام چلیدل د دیر تالاش د ټماټرو. دا دی د شموزو ټماټر. دا 2 قسمه جالۍ راځي، یو غټه یو داسې ګول وړه جالۍ. 12-14 کیلو ټماټر په دې کې راځي او دا نن هم د پرونو ریټونو په شان د 950 نه والې د 1000 او د 1500 پورې خرڅه شوې ده. 950 نه والې د 1000 یا د 1500 پورې او څه ډېر ښه لاټونه پکې په 1100 هم خرڅ شوي دي. هم که د شموزو د غټې جالۍ خبره وکړو، تقریبا د 14 کیلو وزن سره دا د نارمل ریټ کې تقریبا د 1400 نه والې د 1400 روپو پورې خرڅ شوي دي. او تاسو ته پته ده د شموزو ریټونه چې دي ټماټر دا په بین الاقوامي منډۍ کې لکه ډېر زیات مشهور دي. یوازې دلته نه، دا دې سره سره چې څومره منډۍ دي په پاکستان کې نو د ټولو زیات چې مشهور ټماټر دي پکې هغه د شموزو وي. خو دې ځله ډېرو بارانونو او ګلو لږ خراب کړي دي. خو به هر حال کم علاقې چې بچ دي د هغې ټماټر ډېر ښکلي دي او دې ریټونو کې خرڅ دي. د سوات د میداني علاقو ټماټر مثلا غالیګي، مانیار، بریکوټ او دې سره پاړی دم، دا په یو وخت کې وړه ښکلې شان پیټۍ به راتله، بیا دنیا بدله شوه او هغې کاټن ته پرېوتل او ټوله منډۍ به اخوا دېخوا د کاټنو نه ډکه وه. بیا رو څو کاله هغه وچلېدل، نو ورپسې اوس د دې دوران شو. دا وړه جالۍ ډېره زیاته ښکلې ده، دا نوې راځي ماشاءالله او نارمل ریټونو کې دا نور کله خو خرڅېږي 4-4.5 نن 500 او 600 روپو پورې خرڅېدل. د 500 نه والې د 600 روپو پورې دا خرڅ شوي دي. تقریبا 8 کیلو وزن دی پکې، که ډېر زیات نو 9 کیلو دی پکې راشي. کېدی شي چې 50 روپۍ نور هم چتا خوا دې خوا ګران خرڅ شوي. دا پاړی ټماټر هم یو ځان له حیثیت لري په انټرنیشنل منډو کې او تقریبا د 1000 روپو نه والې د 1500 پورې د دې نارمل وړه جالۍ خرڅه شوې ده، د 1000 روپو نه والې د 1500 پورې. اوس راځو د امارت اسلامي افغانستان ټماټرو ته او ماشاءالله تاسو سره بار موږ دا خبره شیر کوو چې دا د مختلفو علاقو ټماټري او د مختلفو پرمونو وي، مختلف خلک یې راوړي، لہذا مختلف قسمه ټماټر راځي. څه په دې کې نارملي، څه په دې کې ډېر زیات مشهوري، څو مارکې خو ډېرې زیاتې مشهورې دي. ښه ټماټر پکې راځي، ډېر عجیبه ماشاءالله. دا وګورئ دا څومره ښکلي ټماټر دي دا مارکې. او بیا موږ تاسو سره اکثر د دې مارکې نوم ډېر شیر کوو. وجه څه ده؟ د دې وزن، د دې کوالټي چې دی بالکل کمپرومایز نه کوي په وزن باندې او په کوالټۍ باندې. د دې ځکه د بار وایم نور هم ډېرې ښې مارکې دي، هېڅ شک نشته، ټول ایماندار دي الحمدلله، څه بېماني په نورو کې نه کېږي. خو یو سړی ډېر زیات خیال کوي د خپل مال نو هغه بیا د هغې تعریف وي. به هر حال نارمل ریټونو کې تقریبا د کابل جان ټماټر خرڅېدل
تقریبا 15-14 دا خو عام چلیدل، خو 14-15 بلکې کېدی شي چې نورم ګرانی، خو دا 14 ولس داسې ریټونه پکې مونږ اورېدلي چې 100 نورم بره خرڅ شوي دي، خو دا 14-15 عامو. د دې وجه سوا چې دی بر وخت رونه رسیدل، ډیر کم رالل. د دې د کمی د وجه نه د پاکستانی زمیدارو ټماټر ګران خرڅو، وغي خ کافي به خوشالي. نن په بین الاقوامي منډي کې ټماټر لکه سټالونه ډیر کم لګیدلي دي. بهر حال چې دومره کم لګي نو بیا ریټ هم اکشان بڑاويږي، نو امکان دی چې سار د 15 کیلو ریټ ډیر خو چلیږي. د دې نه علاوه د کوهستان هم سلګ ډیر ټماټر راځي او هغه ډیر خاص نه د منډو مالي، او د دې نه علاوه د باجوړ ټماټر هم راغلیو، کم چې دومره موریدل ما هو نیلامي اوریدا 1100 روپے، خو پتن لګي چې بیا خرڅ کړي په سود یا کم یا زیات. دا سم معلوماتو نن د بین الاقوامي سبزی منډي اسلام آباد او کتاسو په انټرنیشنل منډي کې د شپې یا د ورځې په بوله کې په نیلامه کې سوداله نو مختلفو فروټو او د مختلفو سبزو مختلف کمیشن دی، یا غي ته دغه چارجز ویل کیږي یا ټیکسز ویل کیږي. به هر حال د ټماټرو په منډي کې دا کمیشن د زمیدارو نه کټ کیږي بلکې د اغشتو ولا نه کټ کیږي. دا د پاکستان واحد منډي د زما په خیال بل داسې نشته چې پای کې کمیشن یا د ټیکسز دا د گاک نه کټ کیږي، د بیپاری نه د روړو ولا نه. نو ډیر مهرباني، پاکستان دې تل آباد وي. السلام علیکم.